چې د ځناورو چې یو بیماري لګېدلې ده چې هغه ته لیمپټ سکین مرض وایي. په دې باندې ډېر سوچ کاو چې دا به څرنګه موږ عوام له دې نه خبرو چې د دې بیماري لیمپټ سکین د دې مخنیوی وشي. صرف مزرونو کې ملګرو بس رضای الهی. موږ سره تاسو ته پته ده چې مرود کمیونټي आवाज د عوامو فلاح او بهبود لپاره وقتاً فوقتاً شهر څه مسلې مخ ته رادرومي نو موږ عوامو سره شیر کوو. مقصد مدعا مدعي چې یاره چا ته څه فایده پکې ورسېږي. عزتمندو څرنګه تاسو ته پته ده چې د ځناورو چې یو بیماري لګېدلې ده چې هغه ته لیمپټ سکین مرض وایي. تاسې به د سکرین باندې وینو نو دې سره علاقې چې ډېر لوی شور جوړ ده او څوک وایي پی نه خورو څوک وایي غوښه نه خورو چونکې موږ داسې مستند کس ته لا تللي نه ولولو نو نن دې په حوالې سره موږ خبرې کوو چې آیا د بیماري څه شی ده دې تاوان څومره ده او دې علاج څه شی ده. نو موږ حکیم مولانا شهید الله احمد یوناني دواخانه هند جامع سنټر بشکنه مزی دې ته راغلي یو. نو عزتمندو راځو تاسې د خبرې ملاحظه کو مولانا صاحب چې موږ ته دې موقع راکړله شکریه ادا کوو. دا څه بیماري ده او د دې سبب څه شی ده عادت څومره مضره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو نه خو زه تاسې شکریه ادا کوم چې تاسې دا قیمتي وخت روباسو عوامو بهبود و فلاح لپاره دغه وی نکتې باندې هم تاسې ورسېدلو. ما منې په دې باندې ډېر سوچ کاو چې دا به څرنګه موږ عوام له دې نه خبرو چې د دې بیماري لیمپټ سکین یا د دانو والا چې کومه هغه د بیماري ده د دې مخنیوی وشي. دا دنیا چونکې دارالاسباب ده نو علاج معالجه ده سنت هم ده او ضروري هم ده. قدرمنو کوم مرض چې تاسې همړه علاقې بلکې ملک ته راغلی ده د دې لپاره مختصر د دغه مرض وضاحت او بیا د دې علاج چې ده نو د دغه بیماري وضاحت خدا ده چې وجود چې لکه انسان او ځناورو ځنه شیان چې دي سره بدل دي نور اکثر اعضا اندامونه چې دي سره یو دي سیستم او مشینګري. نو تاسې موږ پښتو چې اینه ورته وایو او اردو چې جګر ورته وایو انګریزي چې لیور ورته وایي د دې لاندې معاون اعضا هغې ته غدود وایي. دا یوه فقهي مسله هم ده چې دا مکروه تحریمي دي. سترې دانو چې موږ ته علماء کرام دا شای بیان کی چې ذکر او فرج او مثانه او تریخه او کومه وینه چې رګونه وځي دا حرام دي. خو دغه شای په کتابو چې راغلی دا غدود دا څوک چاته نه ورښیي یا نه ورته معلوم ده چې دغه دي. دې ته پښتو چې موږ تاسې مرغړي وایو دا دلته ګلې لخوا لګېدلې دي پازو چې لګېدلې دي ځینې خلکو ته یې پازې اپریشن مې وکړو او د دې کار چې د هر وخت لعاب خارجول دي لمدوالی خارجول دي داسې اوبه غوندې خارجوي پزه ته 1 کروڑ واري صفا کا چې بیا ګوته ورګډه کې بیا بلم دی. دا پراسټیټ ګلینډز چې دا د مثانې له لاندې او د کر باندې پاس دا ځینې خلک اپریشنان کوي دا هم غدود دي سترګې غدود دي. خو بهرحال دغه غدود په 2 قسمه دي. یو چې سروي دي زه به پښتو چې ډېر پښتو چې ځکه ډغېره چې خلک په پوه شي موږ خپل میډیکل یا طب لاین چې غدود ناقله او غدود غیر ناقله یا جاذبه او غیر جاذبه مختلف نامونه ورکو. خو عوامو دپاره زه ډېر په پښتو چې دا تشریح کوم دا یو سروي دي دا ګولې ګولې او دا په وجود چې هر چېرته دي او شکل ډېر مختلف ته سره هر جي سره خپل شکل ده چېرته پردو چې دي چېرته نري دي چېرته اوږده دي چېرته ګول دي. نو دا کسابانو نه بیا تاسې پته کوای سو. نو دغه په 2 قسمه باندې دي ځینه سروي دي او ځینه سروي نه دي غدود ناقله او غدود غیر ناقله. نو دا د جگر لاندې کار کوي جگر سره معاون اعضا دي دغه رنګې دماغ سره خپل معاون اعضا دي اعصابو ته یا هم په 2 قسمه دي او زړه لاندې هم دغه رنګې معاون اعضا دي عضلاتو ته وایي موږ تاسې پښتو چې وزې ورته وایو اعصابو ته پټې وایو هغه هم په 2 قسمه دي ارادي او غیر ارادي. نو دا غدود چې کوم دي چې غیر نالیدار دي یعنی چې سروي نه دي
دغه ته ځیګر خپل میټیریل ورکي، خام مال ورکي چې هغې ته صفرا وایي، هموږه تاسې پښتو چې زیړه وینه ورته وایو چې هغې نه بیا زیړی جوړېږي، بیا هغه دا سټور کړي، بیا دا داسې ټاپوس غوندې لکه غټېږي سره، دا چونکې په وجود چې غدود هر چېرته دي دغه هغه نوره هم، نو دا بیا غټ سي سره، بیا دا نیسي، نو دا سترګې چې دي دا زیات تر غدود دي، عضلاتي او اعصابي پردې په تلې دي، خو زیات تر چې دي دا غدود دي. نو دین اخر چې بیا ځناور ړاندېږي هم ورک، نو دغه هغه چې دا غدود غیر نالیدار یعنی چې کوم سروي نه دي دا صفرا په چې جمع سي، زیړه وینه په چې جمع سي، نو هغه له وجې نه دا بیماري جوړېږي. نو د دې علاج باندې به تاسې موږ پښتو چې ځان پوه کړو، دا مرض ګرمي له وجې نه جوړېږي. اوس په ځینو خلکو ته اشکال ورځي چې ګرمي خو ولې صرف دغه کال باندې نه ده نوری، نو دا ضروري نه ده چې بیماري د تا ته هر وخت راځي، بیماري کله کله، نو دغه بیماري چې ګرمي له وجې نه کېږي او سبب یې چې دا هغه ګرمي ده، نو تاسې به د دې علاج داسې کوو چې دا ځناور ډېر لمبو خو شاته طرف نه لمبو او سر او ښکران او غوږونه دې پاته کېږي چې د بړاسې په دغه جي باندې وځي. دویم نمبر چیرې شمسۍ بوزی ورته ولګو، او دریم نمبر چې ګلقند او چیرې ګلیکوز ډېر ورکو، او یوه بله دوایي موږ په طب چې دغه ده چې یوه برخه ادرک او یوه برخه تور مرچ او یو بل شاید هغه تاسې چرګو شیخ یا پانسار سټور لخوا مندوای سو نوشادر ټیکري ورته وایي، هغه به تاسې بیا بټل چې ووړ کو دغه یا ګرینډر باندې، دا درې شیان چې دي دا یوه برخه، او سنا ورته وایي سنا مکي پاڼې دي دغه 8 برخې، نه هغه یوه توله دا 8 تولې داسې په حساب سره، لا یوه برخه هغه 8 برخې، او دې ته به تقریبا 8 برخې ګلاب والې پاڼې ور واچو. نو دا شاید به تاسې صفوف شکل چې جوړ کو، نو سبا بیګا یو موټی دغه باړې ته سره ورګډو، نو انشاءالله دې به متازې کلاو سي، چې متازې کلاو سي نو دا زیړه وینه به ګردې چې دا به ویشي سي، او لیور چې دا بیا غدود ناقله ورته ورکي، غدود ناقله چې دا بیا ګردو ته ورکي، ګردو په ذریعه سره متاو سره بیا دا ورو وځي. نو دغه هغه دا مختصر بیماری تعارف مې ته وکړو او علاج مې درته وکړو. یو وری د علاج بیا وارو، یوه برخه ادرک، یوه برخه تور مرچ، یوه برخه نوشادر ټیکري، دا شاید تاسې نه پیژنو، یوه برخه سنامکي ورته وایي، وړاندیني خلک یې پیژني، پاڼې دي پانسار سټور سره ملاویږي، او دې ته به تقریبا 8 برخې ګلاب والې پاڼې ور واچوو، دا به سره وټکو، پوډر به ونه جوړ کړو، نو دا باړې چې سبا بیګا ورکوو. او یو بل شاید چونکې دا دنیا دارالاسباب ده، په دغه صفوفو باندې اول اخر چې درود شریفو، بیا الحمد شریفو، بیا آیت الکرسی، او بیا اخرنی 2 سورتونه قرآن مجید وال، او بیا په اخر چې درود شریف دا ورته دم کوو، او ورسره آیت شفا دا تاسې که په دغه سکرین باندې وینو لږ کې ته سکرینر نږدو که، دا به بیا هم په دغه مروت کمیونټي آواز نه وچلیږي، او زه هم تاسې ته مختصر وایم یو آیات چې دا سورة التوبه چې 14 نمبر آیات ته، یو سورة الشعراء یعنی 19 سپارې چې 80 نمبر آیات ته، او یو 11 سپارې چې 57 نمبر ده، او یو 14 سپارې چې یو کم 70 نمبر ده، او یو 15 سپارې چې 2 باندې 8 نمبر آیات ته، او یو بل چې دا په سوره فصلت چې غالبا 23 سپارې چې راځي نو 44 نمبر آیات ته، دا هم ورسره دم کو، دې ته آیت شفا وایي، د علما مقامي علماو نه پته وکړو، هغه ته پته سته، نو دا هم ورسره په دم کو په دغې داڼې هغه باندې، نو انشاءالله العزیز دې ته به الله تعالی ډېر زر نظر شفا ورکړي. مولانا صاحب دا چې کوم مرض چې مبتلا دی پی سړی وخوري، دا څه نقصان دی صحت ته؟ دې دپاره خو احتیاط دا ده چې دا د سړی نه خوري، غوښه دې نه خوري، او دا پی دې نه استعمالوي، ځکه چې دې چې دغه صفرا ډېره زیاته وي نو دا منتقله سي انسان ته، بیا دې نه زیړی اخلي، نو انسانانو ول لیور چې د هغه ورسره ښکېږي، او بیا دا غدود ناقله او ناقله دا په انسان چې هم لګېدلې دي، لکه ما تشریح وکړه پزې چې دلته مرغړي دا هر چېرته دي که نه، نو دا هم مرضونه اخلي، نو احتیاط په دې چې دا
سړی دې دا نه استعمال. مولانا صاحب تاسو سره علاج سره که یو کس ووایي چې موږ ورځو دنیا علاج کوو نو ما خو د علاج ځکه وروښو چې ما سره استه ده، موږ سره استه ده. ما خپل کور چې پرون خبر سنو او ما نن بیګه ورته شریک زه چې اوس کور ته لاړ سو دا دم به ورته وکړم او دا دوايي خو به زه خپله ځان سره یوسم. ساده علاج د دې سي نقصان سته نه ده، هر سړی کور چې علاج کوي. حکیم صاحب وایي چې د کومې پۍ په د دوکانو باندې دې ضرور دو پته کوي چې آیا چیرې دا مرض بیماری والے خو نه دي دا پۍ نو دا چې تاسو خیر ده موږ خیر ده موږ به وختاً فوقتاً د دې بیماریګانو حکیم صاحب په لاره درو مفتوار او دنه به پاتې کوو چې چاره څه فایده ورسېږي.